دا فخاز ابن عازوره ته یو کس هغه په یقینو کو دا نیک سړی دی، 1 دینار سره امانت کې خود زه غریبی ما دا 1 دینار بتا سره امانت پروتي چې کله زه واپس شم دا مال خپل امانت راک نو سو وخت پس غریب سړی راغی زه کور ته زما مال 1 دینار راک دوی ته مال کله دینار راکړي په 1 دینار باندې منکر شو. مریدان ورته حضرت پیدا هوتا لزمون د مخ دینار درکړي دي امانت یې سره خېدا ول واپس ورک هغه ما سره نه دی خې اکاسه د مجلس نه راو کاغو او خپل شاګردانو مریدانو ته وی د امیان خلق دي جټ خلق دي د دې هر شي زموږ د لپاره جایز دي د دې مال خوراک او د دې بدا ویل دا خبره دي ځان نه جوړ کړي و يهودو چې د امیانو خلقو یعنی د عربو مالونه زموږ د لپاره په هر طریقه باندې خوراک جایز دي کو په جایز طریقې کو په ناجایز طریقې نو په دې مریدانو کې یو کس نه سو هغه ورته زه د یو طریقه خمه ورشه د تعالی د دینار اصل نه درکې خو اوس ورشه د مجلس ته ورته کوم مال د دینار نه راکې زه د کلی په دې کوڅو کې چیغه ومه چې د فخاس ابن عازوره زمان 1 دینار پټ کړی دی امانت مو سره خو نه راغی خلک در باندې خبرو چې دا خبره د سړی لاړو د مجلس ته حاضر شو ورته وی کوته مال دا واپس د دینار نه راکې نو زه بار خلک خبرو مخل کوته مې د زمان 1 دینار پټ کړ هغه د دینار سره ورو وشت وی راکړی دی نه دی خو بهر حال ما شرمای دی وجن تعالی واپس د دینار درکو نو دغه قسمه د يهودو ذکر دی چې منهم بعض من هغه سوک دی دوینه انت امنه کو چرته امانت کې دی د هغه سره به دینار یو دینار لا یودیه نو هغه به ادا نکړي الیکتا تا الا ما دمت مگر ترسو چې توسی علیه په هغه باندې قائما اولاد یعنی ترسو چې دغه په سر باندې ته ولاړې زی او راضی ورپسې او د ټال مټول کی ته په زی او راضی مال د دینار راکا مال د پیسې راکا نو ته په زی او راضی په شرمول ود د 1 دینار علی کنه تعالی 1 دینار په خوشاله باندې امانت نه واپس کی الا مگر ما دمت ترسو چې ته وسی علیه به هغه باندې قائما اولاد دغه په سر باندې ترسو اولاد اوسه او همیشه دغه په سر باندې اولاد او د دینار ته غواړي نو دربه یې کنه سین درکې ذالک ودا په دی وجه باندې چې بانهم چې بشک دوی قالوا ویل ليس چې نشته دی علینا په مونږ باندې فی الامیین د امیان خلقو په بارکی د عربو خلقو د مال په بارکی سبیل سګونه ان د امیانو خلقو د مال په خوراک کې په مونږ باندې سګونه نشته دی ويقولون رستو بس الله پاک فرمایي ويقولون دوی به وی علی الله په الله باندې الکذب دروغ دا خبره په الله باندې دروغ غنله دروغ جوړ کړیو دی وی تورات کې دا دی چې مونږ د الله پاک د امیانو خلقو د مال د خوراک اجازه را کړې دی کو په جایز طریقې کو په ناجایز طریقې نو الله وی دا دی دروغ جوړ کړل دی په الله باندې په تورات کې نو دا دی د خپل خېټو ټکولو د بارزان له جمله جوړه کړو ويقولون دوی وی علی الله بالله باندې الکذب دروغ وهم يعلمون او دا دروغ به د ناپوهتیا د وجه نه وي خپدی باندې پوه شو دا مونږ دروغ وایو ادا مونږ په الله باندې دروغ جوړو نو خدای پوه به چې کوم دی دروغ دي ته پته شي دا دروغ دي وهم يعلمون او دوی خو پوهیدل چې دا دروغ دي